بسم الله الرحمن الرحیم. نن ټول پاکستان د پاره او ټول پښتونخوا د پاره ډیر تکلیف ورځ وه. 3 سیاسي کارکنان شهید شو، 14 زخمیان دي. ګناه یې دغه وه چې یو سیاسي پارټي سره تعلق ساتي. نن یې پښتون تحفظ موومنټ سره دا وکړل، سبا به پی ټي آی سره کی. موږ سره خو دغه کړي وو، 9 مئی باندې خدای فیل کړ. اوس دا نالایق حکومت د بلاول او د مریم او زرداری حکومت دوی پښتون تحفظ موومنټ باندې بین واچولو چې دا پارټي نشي چلیدی. تاسو یې څوک چې په چا باندې بین اچوي؟ غلط تاسو، بدمعشي تاسو، ورانه تاسو، پاکستان غریب تاسو کو. حالات ډیر خراب دي، نور تیلې ملګوي. بے ګناه خلک هم وجلي دي، هغه هیڅ ګناه نه وه. تاسو غواړئ څه اخر آئین تاسو ختمول غواړئ. سبا به متدا وی چې دین هم پرېږدی، اخو مونږ پرېږدو نه. نو ټولو ته خواست دی چې چا کې لږ ډېر عقل پاتې دی، ویښ شئ، وطن حال وګورئ. خلکو سره اوبه نشته، ګاډی، کور، اسپتال، سکول. او تاسو په دې لوبو کې لګیا، پښتون سره جنګی، پښتون پنجابي سره جنګی، سندھی بلوچي سره جنګی. تر کله به تاسو دا کوئ؟ شیعه سني جنګ په کورمه کې شروع کو، ولې دا جنګونه کوئ؟ شکر الحمدلله نن پی ټي آی پولیټیکل کمیټي ډیره زبردست اعلامیه وکړه چې دا لوبې موږ نه منو. زه عمران خان سره ولاړم. زما نظریه د پی ټي آی نظریه د عمران خان نظریه د پاکستان نظریه ده. زما پښتون تحفظ موومنټ سره سیاسي اس کار نشته، خو اګه د پیپل ورکر دی، که د نون ورکر دی، که د فی ورکر دی، که ای ان پی ورکر دی، هغه ته حق دی چې سیاست وکړي، هغه ته حق دی چې جرګه وکړي، هغه ته حق دی چې روزي. ولې تاسو خلکو پسې شوی؟ وطن ټیک کې، معیشت ټیک کې، جمهوریت ټیک کې، اسپتالونه ټیک کې، دا ستاسو کار دی. نور کارونه کې ګوتې مه وهئ. مونږ ولاړ یو د وخت پښتون تحفظ موومنټ سره په هغې تکلیف کې. چې سبا دا په مونږ هم راتلی شي. ډرامه خو هم دغه ده چې عمران خان پارټي د بین شي، خو انشاءالله نه یې پرېږدو. وطن سره به ټول عمر ولاړ یو او چیرې به هم دا چاله اجازت نه ورکوو چې څه مونږ نه ایست پاکستان لاړو، بنګلادیش ته جوړ شو چې مونږ نه هم دغه حال وکړي. تش پاکستان او همیشه پاکستان زنده باد. آمین.